السلام علیکم ملګرو، نن درته د HBL PFL لافت میچ فاینل میچ سمری شیر کوم. لاهور قلندر او ملتان سلطان مقابله کې نو په هغې کې کم لاهور د سایډه چې کم بیټینګ شوی دی 201 ټارګېټ ورته فټ شوی. په هغې کې ښه بیټینګ چې چا کومه کړې دی عبدالله شفیق کړی دی، 65 رنز یې کړي دي، په 40 بال یې کړي، 8 چوکۍ والي دي، 2 چکې والي دي. په دې پسې بیا چې په دویم نمبر ښه بیټینګ چا کړی هغه شهنشاه فریدي کړی دی، انبلیویبل بیټینګ کړی دی. 15 वाली 44 रन के लिए दी, 5 चक्की वाली दी, تاسو ته په فایټ ښکاري دغه 5 چکې والی دي او بیا ورسره 2 چوکۍ هم والی دي. دا لاهور د سایډ بیټینګ بیا بالینګ لاهور د سایډ شهنشاه 4 اوور کړي دي. خو وکټې چې کوم چا غوښتي نو شهنشاه غوښتي 4 وکټې غوښتي دي په 4 اوور کې او 51 رن ور کړي دي. دویم چې زیاتې وکټې چا غوښتي هغه راشد خان غوښتي 2 وکټې غوښتي دي، 4 اوور کړي دي او 24 رن ور کړي دي. اوس کوم ملتان سایډ نه چې کومه چا ښه بیټینګ وکړله نو هغه رفو دی چې 52 رنز یې کړي دي په 32 بال باندې او 7 چارې والی دي، 2 چکې والی دي او سټرایک ریټ یې 162.50 دی. ډېر ښایسته بیټینګ یې وکړو په لاهور قلندر خلاف. بیا دویم چې کوم دی ریوان ښایسته بیټینګ وکړو، 34 رنز یې وکړله په 23 بال باندې 5 چارې والی دي او سټرایک ریټ یې 147.82 او 2 چکې هم نه ده والی. دویم چې کومه بالینګ چا کړی دی نو هغه کې اسامه میر ډېر ښایسته بالینګ وکړو چې 3 اوور یې کړي دي، 24 رنز یې ورکړي دي او 3 وکټې ترلاسه کړي دي. بل پکې خوشدل شاه چې هغه هم ډېر ښایسته بالینګ وکړو، 2 اوور یې ویشتلي دي، 11 رنز یې ورکړله او 1 وکټ یې هم ترلاسه کړه. نو دا د میچ شارټکټ سمري وه، تاسو سره مې شیر کړه. نو شهنشاه میچ ډېر سخت و، ډېر زیات سخت و، په 1 رن باندې ملتان سلطان وبایللو او بل سایډ ته شهنشاه ډېر مس بیهیویر وکړو چې ریفان ورته ډېر په اخلاقو کې جواب ورکړو. ریکشن د ریفان چې کومه وه هغه همیشه خندا دي، نو خلکو زړونه یې وګټله. او بل سایډ ته اخره 2 اوور چې کوم 35 رن پاتې په اخره 2 اوور کې راجف رؤف راغی نو په 1 اوور کې 21 رن ورکړه. مطلب میچ مکمل ملتان سلطان سایډ ته واړو. میچ اخره کې ډېر سخت شوی نو ملتان سلطان سایډ ته واختو. بیا چې زمان خان راغی هغه په 1 اوور کې ورته 12 رنز و، اخر اوور هغه ډېر ښکلی اوور وکړو، په 1 رن باندې ملتان سلطان له شکست ورکړو. میچ په خپل نوم کو لاهور قلندر. دا د ویډیو شارټکټ سمري وه چې تاسو سره مې شیر کړه. که ویډیو هم خوښ شوي نو ملګرو سره شیر کړئ، کمنټ هم وکړئ او لایک هم ورکړئ. والسلام.